اول حدیث یو دا دی چا چې درې ځله قل هو الله احد سورت اولس الله د په عمل نامه کې حکما انعاما د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر. دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان خدا سړی لس ځله وایي الله ول جنت کې بنگله جوړوي. نورونو دقه ډېر. نو حضرت عمر ناصر رضی الله تعالی عنه هغه سوال وکړ یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنگلې وي په جنت کې. رسول پاک ورته وایي د الله رحمت اوسع دی. جنت ارس کلاویږي ښه جنت کلاویږي د پاکستان نه دی چې تنګېږي دا کلاویږي. ته وایه ستا خو د 1 کروڑ 2 کروڑه بنگلې خو یي که نه بیا به هم جنت خالی خانه دا ټول امت چې ورشي بیا به هم جنت خالی د ګرده پکې مړه دومره د خدای دنیا ده. یو مسلمان له به څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره. ای رښتیا تاسو به هلته ماړه شئ که نه دلته خو وږي یئ ښه دلته خو ما ته ټول وږي ښکارېږئ او هلته به ماړه شئ خو خدای م زر بوځه الله دې موږ هلته یو ځای کړي وی دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دي چکړې دي غوبل دی. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. خدای دې زموږ محبت د طالبانو علماو سره د قاریانو سره د دیندارو سره زموږ محبت همیشه وساتي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي. نو په لس ځله جنت کې بنگله جوړوي دله. او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې سل ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. نورونو دا زه ډېر وایم تاسو زما وروڼه یئ تاسو هم ډېر وایئ دا ډېر وایي ځان سره ښه. زه به درته یو مثال وایم. یو بزرګ دی هغه تفسیر سقطي رحمت الله علیه وایي په یو شپه کې به هغه 10,000 ځله وی څومره کیمیا یې ته جوړه کړې وه. نو ستا خوله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایې که نه چې په لاره ځې وایه ټانګه کې ناستې موټر کې ناستې وایې ځان سره که نه. خدای دې ټولو له توفیق ورکړي. ښه تی ازمیخ وکړه یو 40 ورځې کوشش وکړه قضا کوی ما وایې چې هر څومره د مقدار مقرر کوله ته په خپله په خوند باندې پوه شي. ښه دې کې یو خوند دی یو لذت دی یقین وساته او په هغه لذت دی خدای تاسو پوه کړي. نو بیا به پوه شي خو لغون ته ځکه مونږ خو ډېر د ګناهونو هسې بوجۍ یو نو لږ اثر په مزه کوي. ښه نو تاسو به لږ یو څو ورځې وروسته پوهېږئ لکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي ویندې به یې صفا کې. زمونږ زړونه زنګ پې ختلی دی زنګ او د زړه سیقل قرآن دی ذکر دی او مرګ د یاداشت دی. هر څیز دپاره چوساري که نه چوسار معنی اوسپنې چوساري لرګي چوساري زنګ ته لرې کوي. د قرآن د زړه زنګ لرې کوي ذکر د زړه زنګ لرې کوي او د مرګ یادول د زړه زنګ لرې کوي. خدای دې زموږ د وړونو نه زنګ لرې کړي. ما یو ورځ سوچ کو ځان سره یاره موږ خو داسې غلطې نه دي کړي څه وجه د خلکو ته مسله کوو دی مني نه. نو سوچ مې کو نو هغه مې هم دقه راوباسه چې زموږ په زړونو باندې زنګ ختلی دی. نو بیا مې ځان باندې سوچ کړي دا موږ ته ګناه دی که دی ته. نو هغه چې ما ښه سوچ وکړو نو لغون ته ګناه موږ ته دی خو ډېر تاسو ته دی ځکه ستاسو زړونه داسې دي لکه تور طبقې پېژنئ که نه میخي کوناټۍ خو پېژنئ که نه هغه داسې تور دي په ګناهونو چې هغې باندې اوس دا لږ لږ اثر نه کوي داسې تور شوي دي. د دې د سپینېدو دپاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي. ښه بس نو دا به صفا شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی. تابع شه د لارې د هغه چا اناب الی چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کې ولیدو یا الله انسان تا ته پس نږدې کېږي وی به کلامي زما په کلام
بیا وی بفهم او بغیر فهم معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وي که الفاظ دی هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دی سره د الله د قربت ذریعه ده. خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه. خو یو خبره ته کوم اخیری قرآن ته ګورې کدو کریله نشي راتلی ښه. کدو کریله قرآن ته نشي راتلی. څنګه چا ویلي دي؟ رب العالمین وی ښه فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اړوم د آیاتونو خپلنا د کتاب خپلنا کسان چې تکبر کوي بر نه حق د کتاب نه اړوم بل پلی بوزم تا رخص خرڅ روچرته بل کتاب ته نه راولم او دې کتاب ته څوک راولي؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. په میراث سره ورک ما کتاب هغه کسانو ته چې ما غوره کړي دي د بندګانو خپلونه. غوره خلک دې کتاب ته راولي ښه او خراب خلک ترې نه اړوي بلې غاړې ته. خدای دې تاسو غوره ساتي، ستاسو الواد دې الله غوره ساتي، تاسو دې الله غوره ساتي. موږ دې الله دې قرآن ته کښېنئ او الله ما دله د قل هو الله احد اجازه خپله زه ډېر وایم تاسو ته وایم خوند به دله درکړي خو وایئ ښه الله دې توفیق راکړي. زه د یسې د لارې نه اغوا کړم ښه زه په بله غاړه تلم خو دی وي داسې راوستلم زه راغلی دی سره به یو خبرې کوم تا سره دوه خبرې وشوې زموږ خپله هلته پروګرام شروع دی زموږ خپله جلسه شروع ده خو دا هلته مې وعده کړې دی وي تاسو موږ سره وعده کړې ما دی د املوکو ټول کې تاسو هم رالئ راځئ دا د املوکو ټول کې رالئ نورونو یو مې تاسو ته قل هو الله احد وي ښه دا وایي ځان سره او شر یې مه کذا کوئ دا مه کذا